جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. منكم ویلے خان سے ویلے منکم سوک دی اصحاب کرام خیال کرا لکن یا مومنین تاسو اطاعت کوئی دا آغا حاکمانو چا آغا مومن وی دا کافر اطاعت پا کراغے نا منکم ویلے دا آیات با دا غی استعمالاو غلام احمد قادیانی دا گورنمنٹ تا انگریز دا پارا چې دا انګريز اطاعت پکوي په دې آیات سره دا شای استعمالو دا غلام احمد قادیانی کوشش وکړه دروغ وي لیکن منکم کې خطاب چاته دي مؤمنین ته دي خیال کرا لک پاین تنازعتم فی شیء کچره تاسو جګړه وکړه په یو شي کې اختلاف امراغه تاسو په فیصله بیا په چا باندې کوئ په یو مسله کې اختلاف راغی فردوه دغه مسله وسپارئ الی الله الله پاک تا ور رسول او رسول صلی الله علیه وسلم تا فیصله الله ته وسپارئ ادا الله رسول ته وسپارئ ان کنتم تؤمنون بالله کچری تاسو ایمان لرئ په الله باندې ول یوم الاخر او ورځ د آخرت باندې ذالک خیر دا فیصله ډیره بهتر ده واحسن تعبیلا او ډیره خیرسته ده په اعتبار د عاقبت سره دا عاقبت په لحاظ سره دا ډیره بهتره خبره چې تاسو پس یو مسله کې اختلاف راشي نو کتاب الله ته مخکې کوي که په کتاب الله کې نه بیا څه حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخامخ خیال کرا لک خو که په حدیث کې ملي بیا به څه چل کوي بیا به اجتهاد کوي دا د بل حدیث نه صدا دا ثابت ده معاذ رضی اللہ تعالی عنہ چرتا تا یمن تا روانو او پتلو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او فرمایل چې معاذ ته خوځي د مسلمانانو فیصله وکړي خو بما تحکمو فیصله په پس باندې کې هغه به کتاب الله تعالی دا الله په کتاب په فیصله کوي په علم تجد که په کتاب الله کې نه هغه ته به سنت رسوله په سنت نبی علیہ السلام باندې په فیصله کوم وی په علم تجد ک په سنت کې یو مسله نه بیا بسکه هغه وتڅو فرمایل وی اجتهدوا برأی زب په خپل رائے باندې اجتهاد کوم خیال کراله کنه ها دغه کچری زما دغه په امکان حقا کچری دغه رائے زما حق وینو فبها نه فمن الله کدا غرای زما حق وین فمن الله دا د جانب د چانه ده دا د جانب د الله نه ده و الا فمن ام عبد او کچره دغه غرای زما حق نه وی نه دا بیا غلطی د چا ده د ام عبد ده د صدا ابن ام عبد ده نن دایسوی ابن ام عبد خیال کړه عبد بل رو ودا بیا زما نقصان دی پوښی وکړه نبی علیہ السلام فرمایل الحمد لله الذي وفق رسوله لما يحب ويرضى الحمد لله الذي وفق رسوله لما يحب ويرضى هغه خدای لپاره ثنا ده چې د رسول ته توفیق ورکړه دا هغه خبره چې د الله د حبیب خوخه ده او الله په راضي دی کوشش وکړه دغه حدیث نه معلومه شوله چې دریم نمبر د څه ده د اجتهاد دی د څه ده د اجتهاد او بلا دو الی الامر منکم د آیات نه معلومیږي د الله اطاعت کوي د رسول اطاعت کوي د اول الامر اطاعت کوي اوس اول الامر څوک دي د دې دوه تفسیر دي یو تفسیری ابن عباس رضی الله تعالی عنہ او حسن بصری کړي دي چا کړي دي ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ او حسن بصری کړي چې د اول الامر نه مراد فقها دي مجتهدین دي اول الامر نه مراد څوک دي فقها مجتهدین دا تفسیر چا کړي دي
حضرت ابن عباس حسن بصری رضی الله تعالی عنهم. او دویم تفسیر هغه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ کړی دی چې د اول الامر نه مراد حکام دي. د اول الامر نه مراد څه دي؟ حکام. پوه شئ دا دواړه تفسیره تفسیر مظهری او تفسیر ابن کثیر نقل کړی دي. چا تفسیر مظهری او تفسیر کثیر دا دواړه تفسیر نقل کړی. او دې باره کې یو بل حدیث نقل شوی دی. هغه بل حدیث دا دی چې چاته د مسلمانانو مشري حواله شوله او دا هغه مشري د دوستۍ په بنیاد باندې دا چې چاله ورکړل چې هغه نه اهل وي. چاته چې د مسلمانانو مشري حواله شوله او داغه مشري چاله ورکړه دا چې یو سړی ته ورکړه چې هغه نه اهلي په د باندې لعنت الله تعالی دی. د نه فرض عبادت قبول دي نه نفل عبادت قبول دي حتی چې دې به جهنم ته داخل کړل شي. دا حدیث چا نقل کړی دی؟ دا کتاب جمع الفوائد د احادیثو کتاب دی. په 335 صفحه باندې 325 صفحه باندې دا حدیث نقل کړی دی. 325 صفحه باندې خیال کړه چاته چې د مسلمانانو مشري حواله شوله او داغه مشري چاته ورکړه د دوستۍ په بنیاد باندې او د تعلقاتو په بنیاد نه اهل ته ورکړه په د باندې د الله لعنت ته دنه فرض قبول دی او نه نفل قبول دی حتی چې د جهنم ته داخل کړل شي. خیال کړه لکه د ووټ مسله د دې حدیث نه معلومه شو. پوه شو به کنه د ووټ مسله دغه چې د عوامو ته دا مشري حواله شي چې تاسو خوخه د چاله ورکې او دې چاله ورکی دینا اهل ته ورکی. پوه شو به کنه ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. دا مخکې د مؤمنینو اطاعت الله تعالی ذکر کو او د منافقینو د اطاعت نه منع شوی دا. خو شی به کنه د منافقینو د اطاعت مذمت الله تعالی ذکر کوي. الم تر الى الذين نغور اے حبیب هغه کسانو ته یزعمون چې دوی ګمان کوي انهم امنوا چې دوی ایمان راوړل دي بما انزل الیک په کتاب چې تا ته نازل شوی دی. دا منافقین دي چې په وهم باندې دا خبره کوي چې زمونږ په قران پاک باندې ایمان دي او ما انزل من قبلک او دا ګمان کوي چې دی ایمان راوړل دی په کتاب باندې چې نازل شوی دی مخکستانه. یریدون دی اراده لري ان يتحاكموا چې دی فیصله یوسي ال الطاغوت شیطان تا. چاته فیصله یوسي؟ شیطان. چاغه څوک دی؟ چاغه چې کوم دی نقاب ابن اشرف دی. وقد امروا حالان کې دی ته حکم شوه دی ان یکفروا به چې دوی به انکار کوي دغه طاغوت نه. ويريد الشیطان اراده لري شیطان ان یذلهم چې بیلار کې دی لرا ضلالم بعیدا په گمراهی لوی سره. واذا قيل لهم اركل چویل شدی تا تعالوا راشی الی ما هغه فیصله تا انزل الله چې الله نازل کړی دا وإلى الرسول او هغه فیصله تا چې د الله حبیب ذکر کړی دا. رأیت المنافقین تبعین منافقان یسدون اعراض بکی عن کا د فیصله استانا سدودا په اعراض کولو سره. اعراض بکی د فیصله استانا په اعراض کولو سره. دا د منافقینو د اطاعت نه منع ده او د غي قباحت ذکر کوي. شان نزول دا ده ځکه دا واقعا تر لري پورې رسیدلې ده. شان نزول دا ده چې یو منافقو مدینه منوره کې نوم بشر د یو يهودي سره جګړه راغله. خیال کړه لکه په غالبا پزمکه باندې فیصله وا
د يهودي سره جګړه رااله دغه يهودي چې و نو د خواهش کاو چې دا فیصله دې څوک وکړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم او دغه منافق چې کوم چونکه دا منافق په حق باندې منافق خواهش دا چې دا فیصله دې کعب ابن اشرف وکړي دا دې کعب ابن اشرف ډیره مالی دلیل پوه شي به کنه ډیره تاسو لاړې تاسو به وینئ ان شاء الله تعالی کونډه تار ته چا پیره دې توري توري غټي دي دا جن چې بنگلا د ګندې تاسو به وینئ پوه شي به کنه توري توري غټي دي چې تایلی دلی او کنه مونږ په مدینه مره کې سم چا پیره ګرځېدلو سلیل شرزو کنه سلیل شرزو هډیره زمانہ ده پوه شي به کنه نو د دې کعب ابن اشرف ډیرم په کوم لیدل ناس یو کانال ځای دی او توري غټي دی او چا پیره دې نه کونډه تار خیال کراله ندی فیصله چې کم دی د منافق هغه کعب ابن اشرف ته رسول غوښتل او د يهودي د وینا دا فیصله په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې کو خیال کراله دل شرم ورغه چیرې زمون په پیغمبر باندې فیصله کوي جو د په دبي وکړو نراغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خپل دعوا واوره ولا خیال کراله د يهودي خپل دعوا واوره ولا چې شیب داسې زما او د په دی او ملکیت باندې اختلاف راغلی دی او دغه ملکیت زما دی منافق وینا دا زما دی خیال کراله په دروغه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پته ولګیدل چې دا يهودي برحق دی او منافق څه دی ها ما لا حق کوشش وکړه فیصله د يهودي د پاره وکړه چې بار راووتلو ویره دا فیصله خو ها منافق وی دا فیصله ما ته منظور نه ده يهودي ورته نور د څه خیال دی ویره دا فیصله با عمر رضی الله تعالی عنہ زما استاد پاره کوي د خیال دا چې عمر رضی الله تعالی عنہ خو د کفارو په مقابله کې ډیر سخت دی يهودي براته راو پرځي يهودي براته راو پرځي او زما خبره به زما به قدر وکي چې کله دروازې لراله د عمر رضی الله تعالی عنہ وسه چل دی وسه زمونږه فیصله ده څه چل دی وداغه شان مونږه مقدمه نبی علیہ السلام ته راوړې و او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه څه فیصله وکړه چې حق زما د پاره فیصله وکړه وزدا دا بشری نه مانی هغه به خان نبی علیہ السلام فیصله کړی دا او دین نه مانی وی او سب دین ویل الکه دغه څه دا یاره سیبا خبر دی چې ته زمونږه فیصله وکې نو دا به ډېره ښه وي ښه کور ته چې وردن نه شو توره یې راواغسله روغ دی کپر دی وله راواچوله چاله دغه منافق خیال کې راله منافق قتل کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اطلاع وشوله چې صحابي قتل وکړو پوه شو به کنه یو مسلمان ولګي د بل مسلمان قتل کو پوه شو به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر زیات خپش پوه شو به کنه وما كنت اظن ان عمر يجترئ على قتل رجل مؤمن ما كنت اظن زما خو خیال نو چې عمر رضی الله تعالی عنہ به یو مؤمن قتل يجترئ على قتل رجل مؤمن دې به جرأت کې په قتل د رجل مؤمن ډیر خپش پدې کې دا آیاتونه نازل شو پس کې په صفت د يهودي کې او په قباحت د چا کې قباحت د منافق کې چې کله نبی عليه الصلاه والسلام تدا آیاتونه نازل شو نو پوه شو چې اوهو دا خو خکار شوی دی پوه شو به کنه دا خو کافر قتل کړي دی دا قتل سو دا جایز قتل سو ظاهر کو مؤمنو خدان نه پدله کې سو کافر خیال کړه نو الله جل شانه
دغه مقدمه چې کوم دین هغه تذکرہ کوي نو الله جل شانه فرمایي رأيت المنافقين تبين منافقان لرا يسدون چې اعراض کوي عن کا د فیصله ستانه سدودا پیراض کول سرا پکای فیضا اصابتم سحل بيد د منافقانو هر کله چې ورته دی تا مصیبتون یو مصیبت بما قدمت ایدیهم په سبب دا عمل سره چوڑان نکړي لا سونو د دی هغه مصیبت سو چې منافق قتل ثم جاءوکا بیاراشتا ته ای زما پیغمبره سوک راشي دغه منافق هغه اهل او خاندان را نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته معذرت شروع چې سیب زموږ دا سره بالکل سوچا مؤمنو مونږ هم سوچا مؤمنان یو زمون اراده دا نه و چې مونږ ستاسو فیصله نه انکار زمون اراده دا و چې تر رسول هر رغبت په مینس کې وشي تا خو چورلټه فیصله د چا د پاره وکړه د يهودي د پاره زمون اراده دا و چې دا څه مین تر مین د غونډګي په شی به کنه چې نه فیصله د يهودي د پاره شي او نه د څه د پاره دا پښتانه چې کنه دا پښتانه ډېر تکړه په دې باندې چې تا دا وکړه لا کنه ستاسو سره فیصله مقدمه رااله چې لکه دې پښتون داسې چل کړي دي چې د زمانه یو زمانه ځای لاندې کړي دي پوه شي به کنه زمانه پول لاندې کړي دا پښتون داسې چل کوي چې دی لکه دوغه د پول لاندې کې دوغه د مثال ته ورسره پوه شي به کنه مطلب دی چې منصفان براشي نه پنی به فیصله کې نو غس خوش وکنه دا غس به په مفتو کې راشي د پښتون کار دا دی چې هغه د دې ځنه د دې پورې ستنې پورې یاد پوښي نو دا ولا جو بیا منصفانی ولا پمین باندې سکی نیم پوښي به د دې منافقه او زمو خدا خیالو چې مونږ به د صلح په لار باندې فیصله وکړو الله فرمای دا صلح چې کوم عمر رضی الله تعالی عنہ کړ دا ډیره بهترین صلح ثم جاءوکا بیا راشتا تا یحلفونا قسمنا کوي بالله الله تعالی باندې ان ارادنا مون اراده نه دا کړي الا احسانا مگر د خیر خواهی او توفیق او د مصالحت مو خو د مصالحت او د موافقت اراده کړي وا اولئک الذین دا منافقان کسان دي علم الله ما فی قلوبهم الله علم به پاغرات باندې چې پزړونو د دې کې ده د دې پزړونو کې سو د حق نه انکار فعارض عنهم د دین مخ وګرځوا وعظهم دي توعد وکړه چې منافقانو دا پټي وبولي په دې ځمکه کې چې کم نه چلوي پوه به وعظهم دي توعد وکړه وقل لهم دي توایا فی انفسهم پنفسونو د دې کې قولا بلیغا خبره مؤثره ما حبیب دا څه خبره وکړه د وعد او د تبلیغ په شکل کې چې د دې په درونه کې اثرناک شي بلې من رسیدون کې د دې درونه وما ارسلنا من رسول نذر علیه من هیڅ رسول الا لیطاع مگر د دې لپاره چې د اطاعت شي ګوره پیغمبر یې د صدا پات د دې لپاره چې د حکم دی ومنل شي ولې د منافق حکم ونه مان ولې فیصله بل چاته یو الا لیطاع مگر چې د پیغمبر اطاعت شي باذن الله فاذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم دا منافقان کله چې دی ظلم کو په ځانونو خپل باندې ظلم وکړ د پیغمبر د فیصلې نه سو په اعراض ندی ولی لولا انهم جاءوك ولدي ران لتا فکار دادا شکل دی دا مقدمه دایره کړی دا چې تا تراغلې وې او د خپل غلطۍ اقرار کړی وې فاستغفر الله بخشش غوښتلې وې د الله تعالی نه واستغفر لهم الرسول او د دې لپاره به استغفار غوښتلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم لوجد الله خامخادی بمندل والله تعالی لرا تواب الرحیم توبه قبلهم کې مهربان تا تراغلې وې او استغفار غوښتلې وې سه غوښتلې وې تا تراغلې وې د څه لپاره د استغفار دینه معلومه شولا
چې پیغمبر وسیله کول د څه لپاره د استخبار لپاره دا جایز دي پوه شئ دا یو لسم نمبر شرک نه دی پوه شئ ها خیال کړه دا یو لسم نمبر شرک نه دی ها پیغمبر تراشي الله ته وسیله کې ولی تراشي الله ته وسیله کې پوه شئ کنه ها نه دې کې څه نقصان نشته دی دیتا ها وسیله د خیر وایي چې ګوره سلور والا سلاسل طیبه کاغه نقش بندیه دا که سروردیه دا که آغا ها قادریه دا او کاغه بل صدا چشتیه دا دې ټول سلسلو کې وی اللهم بحرمت فلان اللهم بحرمت فلان اللهم بحرمت فلان ها خدای دا ها دا ما سره خیر وکي په حرمت ته پلان کې د حرمت ته پلان کې خیال کړه دا ټول سلاسل پدې کې د خپل اولیاء او د خپل مرشدینو وسایل سری وسایل پکې ذکر شوی د وسیلې د مسالې نه تر اوسه پورې چا انکار نه دی کړی پدې سلاسل او طیبو کې پدې مذاهب اربعو کې کاغه حنفیت ته کاغه حنبلیت ته کمالیکیت ته او شافعیت ته په ټولو کې د توسل د مسالې نه انکار نشتا صرف زمون په دې سویمه صدای کې په دې یو لسمه صدای کې 1111 کې ها نجدی عبد الله پیدا شو ته تصدق وسیلې نه انکار پوښی وکړه ها دیوته امام عبد الوهاب وای پوښی نجدی ها د وسیلې نه انکار وکړو هغه انکار را روان دي ها زمون په پاکستان کې پیدا شو ها او په نور دنیا کې خوش پوښی وکړه نا اللہ جل شانو فرمائے فلا وربکا دا شنه دا زما د قسمی پر ابستا باندې خیال کرا لگا ها فلا خیال ته یعنی لا اقسم لا حاجت الى القسم ومع ذلك اقسم زمون استاد به مولانا عبد الهادی رحمت الله علیه چې لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه بيد الله د فرض نفل چې لا حاجت الى القسم زما کلام اسم حق دی حاجت می قسم ته نشته دی او مع ذلك اقسم سره دا غنا ز قسم کو پوښ پک ها دا و بقسم يد ها يعني لا حاجت الى القسم وربك يعني اقسم بربك صاف رب دي زما قسم مقسم به صدا مقسم به لا يؤمن جواب قسم سره لا يؤمنون دي سره لا يؤمن زما دي قسم پر رب ستابانه لا يؤمنون دي ایمان نراوي ها لا يؤمنون دي مؤمن دي ایمان راوړون کې نشي کېدل ها دوی مؤمنان نه جوړيږي حتا تر دې پوری یو حاکمو کا چې تعالی حاکمو غني فيما شجرا پاغ مسائلو کې شجرا بینهم چې اختلاف کړي په میاند دي کې ال بدی کامل مؤمنان شي ها چې تعالی حکم جوړ کی په خپل مقدمات تعالی رسول جوړ کی حکم جوړ کی په خپل مقدماتو کې او ستا فیصله معلومیږي دا ها چې دلته کې مراد د لا یؤمنون نه هغه نفي د کمال ایمان ها چې دی کامل مؤمنان تر هغه پورې نه جوړيږي چې سو پرې ستا په کتاب باندې فیصله نه کوي پوه شئ دی مناقص مؤمنان دي او صوفي محمد سے پنځ باندې لا یؤمنون ها هغه د الله د پاره د نفي د کمال نه خلی دا د پاره د نفي د جنس نه د پاره چې دې د سره مؤمنان نه دي ها چې د قران پاک فیصله ته تیار نه دي دا د سره مؤمنان ها د دې وجنا ها هغه چې کوم دینه دا خبره چې په دې عدالت کې د پاکستان په عدالتونو کې یو مؤمن هم نشته دی دا د غم کافران سو دا ججان پوښې په کنه دا وکیلان ها دا مقدمه چلون کی مدعیان او مدعیهم دا ټول کفار ټول څه دي ټول کفار پوښې په او دغه سختۍ د وجنه نتیجه دغه شوله چې کوم وشو ها او ور لا عقشان بل پوښې په کنه ولی به علم فیصله چې وشي دغه بیا دقه انجام پوښې په چې هغه ور لا تر اوسه مړ شوی نه دی
دسه چې کم دا موجوده حکومت او د دې دا قانون ها دا چلی دا ټول کفار دي دا ټول څه دي کفار یا لکه مسلمان پکې څوک پاتې شي خو شي په کنه چې دا ټول کفار مجرمان او توایو ها او خیال کراله کنه ها مذنبین او فاسقین او تمنګ وایو یا منافقین عملی ورتوایو ها لیکن کفار وتا نه ویلې کی خو شي په بیا کدا ټول کافران چې د دې حکومت نه بغاوت بیا څه دي بیا خو بغاوت نه جایز لکه د کافر حکمران نه بغاوت څه دي دا خو پرز دي خو شي په ان ټول علما د ملک هغه یو طرف ته دي او یو مولانا سے بغبل طرف ته شي خو شي په کنه ها فضل الرحمن صاحب چې کم دینو تقریر کاو وی یو غټه امامتي ولاړه ده داغه په خوا کې یو وړه امامتي بل ودرېږي ها آیا دغه وړه امامتي به جایز یا که جایز بنه دی غټه امامتي په مقابله کې سو یو وړه امامتي په مخالفت کې په یو جماعت کې ودرېږي دا به جایز کنه نو الله جل شانو فرمایي ثم لا یجدو بیا دی ونمومی فیان مو تیم په نفسونو خپلو کې حرجان تنګي چې کله پیغمبر فیصله وکي او بیا په دل کې پریشانی رانش مما داغه فیصله نه قضا ته چته فیصله وکي اے حبیبا ويسلمو تسلیما او دوی تابعدار شي دغه فیصله ته پتابداري کول سره ستا فیصله مکمله ومني ال بدی کامل مؤمنان شي ال بدی شي کامل مؤمنان شي د دې ها شان نزول اخو مخکې ذکر شو خیال کړه او د دې آیات شان نزول هغه تفسیر ساوی نقل کړي دي تفسیر ساوی چې دا آیات کریمه دا دغه ها دا دغه منافق بشر داغه په حق کې نه دی आवाज بلکې دا آیات نازل شوه دي نه دا په حق د چا کې د زبیر رضی الله تعالی عنہ چې د زبیر رضی الله تعالی عنہ او د یو انصاری د دې په میانس کې دغه راغی خلاف راغی خیال کړه په وبو باندې اختلاف راغی یو زخپل باغ وبکوما بلوي زخپل باغ وبکوما زبیر رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ السلام فرمایله وی تخپل باغ وبکا او بیا فوراً وبا آزاد کا چاله ورکا دی انصاری له هغه انصاری په نبی علیہ السلام باندې طعن کو ها ویخا د دې چې کم دی نو دغه دی زبیر رضی الله عنه دی ساندو دی ها د دې سره ساندو وته وي د خځه ها خور چې په واده هغه ته سوې ساندو وته وي کنه ودا دي ساندو دی د خاطر دي چې کم دی نو دا خبره وکړه نبی علیہ السلام حضرت زبیر رضی الله عنه ته فرمایل ودا چې وکړه چې دا دغه پټه د خډ ډک کا حتی چې دیوالونو ته دا وبوخیږي تر دې چې دیوالونو ته وخیږي نو دا غنه بعد بیا د تازه دي خو شي پکا ما خود د سره احسان کو خدا ونه ما خو شي پکا ووس پسکه دغه چو خو شي حتی یبلغ الجدران حتی چې دا وبسته ورسیږي دیوالونو ته ورسیږي خیال کړه ولو ان كتبنا عليهم كتمنګ مقرر کړي وي په دې باندې ان اقتلوا انفسكم چې تاسو قتل کوي ځان خپل او يخرجوا من دياركم يا تاسو زید کلو خپلنا دی اهل کتاب باندې مون فرض کړي وي چې تاسو یو بل قتل کوي یا د خپل کلی پرې دوی لکه څنګه چې په مخکنو موسی عليه السلام خپل قوم ته سووي ها فقتلوا انفسكم ذالکم خیر لکم په شی په کنه یو بل قتل کړي نو کچته دا فیصله ما په دی باندې کړې وې ما فعلوا دی بنو کړي دی عمل را الا قليل منهم مگر لکسانو د دینا ولو انهم فعلوا ما يوعدون کچته دی کړي وې هغه خبره چې دی ته په وعد کیږي ها هغه څه چې هغه فیصله د نبی علی السلام ده لکان خیر اللهم دا به ډیر بهتر و د دې لپاره
واشد تثبیتا او دا ډیره محکمه وا په اعتبار د ثبوت سره خیال کرا لکه په دین کې بیا دا یو ډیره محکمه او ثابته خبره وا و اذا نا پدې وخت لا اته نو موږ ورکړو دوی ته ملذنا د جانب خپلنا اجر عظیم اجر لوی چې دې پیغمبر فیصله منلې موږ ته اجر عظیم ورکړو و اذا نا پدغه وخت لا اته نو د جانب خپلنا ملذنا اجر عظیم ولا هدینا موږ به هدایت کړو دي تاسو راته مستقیمه د لارې شې ومن يطع الله والرسول ها دا ول دلیل بیان ولی بد دی لوی مقام ځکه چې د الله د حبیب چې چا اطاعت وکړو دا د الله تعالی رښتینی بندگان ومن يطع الله والرسول چې اطاعت وکړي د الله تعالی او د رسول فاولئک مع الذين داملګری دا خلق دي چې انعم الله چې الله پاغي باندې احسان کړی دی من النبیین انعم الله علیهم من النبیین چې انبیاء علیهم السلام دي او صدیقین دي صدیق چاته وای چې د پیغمبر د خبره تصدیق و شهداء او دارنګي شهیدانو دي به ملګری د شهیدانو وصالحین او د صالحانو بندگانو حسن اولئک رفیقا ډیر خیسته دي دا څلور والا رفیقا په لحاظ د رفاقت سره په لحاظ د مرګیتیا سره ذالک الفضل من الله دا اطاعت چره دا فضل دا الله دے وکفا بالله علیما کافی دی الله تعالی په اعتبار د علم سره علم دا الله تعالی کافی دی د دې لپاره د دې آیات کریمه چې من یطع الله والرسول فاولئک مع الذين انعم الله د دې په شان نزول کې ذکر کوي خیال کراله چې دا یو جماعت د اصحاب کرامو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته حاضر شو دا یو صحابي نبی علیه السلام ته حاضر شو او الله حبیب ته یا رسول الله ستا سره انتهایی مینه ده خو زما سره فکر دی چې کچته جنت ته مونږ لاړ شو اتم لاړ شي ته به د جنت په اعلی مقام کې او مونږ د نور اصحاب کرام په ادنا مقام کې زمونږ بستا سره ملاقات نکېږي خیال کراله نه دا آیاتونه خدای پاک نازل کړل د تسلی دغه صحابي د پاره چې څوک د الله او د رسول اطاعت کوي ندیب په جنت کې د چا سره ملګری د انبیاء علیهم السلام سره د صدیقین سره د شهداو او د صالحین سره خیال کړه دا یو سوچ پیدا کیږي چې د دې په پیغمبرانو سره څنګه ملاقات کیږي حالانکه پیغمبران په اعلی د جنت الفردوس کې وي او دا نور مطیعين تر قیامت پورې نور مسلمانان چې دی با د جنت په نور مقاماتو کې نو څنګه به ملاقات کی داغه جواب بزرګانو فرمایله دي چې د ملاقات درې شکل دي یو شکل دا دی چې دورای به ملاقات کی سرنګي چې د اسمان مخلوق ته د زمکه مخلوق کاریږي انو د زمکه مخلوق با ته د اسمان مخلوق کاری دا حجاب په دمین ذلیری شي خیال کراله فبصرکل یوم حدید بلا واسطه په ملاقاتونه کی دا یو دویم دا چې د ادنا درجات والا خلق با سږي جنت الفردوس ته بخیږي والته به ملاقات کی خیال کرا لکه چې وسته حج لاړ شي که خیری کنه په لیفت کې بخیږي څلورم چاتن والته بچ کم دینو شیطان ولی پوه شي پکې پس کې بخیږي په دغه څه کې پوه شي پکې دا ظاهري نقشې چې کوم ته خودلې شوی اورې او په دغه کې سیم چت تخیجی په کلالمپور کې پوه شي به کنه
زیب لسم تا پین لسم چت تا با یو کم دیرشم چت تا زخاتلیم پوشی بکن دا پس باندې په دغه بټن باندې پوشی بکن چې لاندې بد بیا سترګې بدی بدی کی چې خدای د لاندې کومه دنیا ده اورک په څه کم ځای کې په کوچین کې یو کم دیرشم چت تا خاتلیم پوشی بکن لاندې دنیا ته نخکارېدل دا غمره په تمام خار کې دا غمره دنګ ځای نه و پوشی بکن او تاسو په ورسېدلای نو دا په دې شکل با پوشی د کوس چت خلق با بری چت تخیږي او د بری چت خلق با کوس ترا کوزي پوشی بکن اوس خدای مثال چې کوم ته ډېر خدای پاک واضح کړی پوشی بکن قبل دې کې ته پته نه لګي نه لاړ شه مدینه منورې ته حالت به ته پته ولګي ها چې په لسم چت کې کمره رااله نو بس بیا آسانه ده خیال کړه او دا نفعلائک مع الذين انعم الله عليهم من النبيين دغه صحابي چې کوم د نبی عليه الصلاه والسلام سره میلاو شو دا حبشي صحابي هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فریاد وکړي یا رسول الله ته خو ډیر حسین پیغمبري ستا حسن ممتاز ستا نبوت ممتاز ستا مقام ممتاز ها نو کچری زو ستا غونډه کې ایمان راوړم او ستا غونډه کې عمل وکم دا جنت الفردوس ما ته ملاو شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل ها زما د په هغه ذات قسمی چې زما روحي قبضه کړي خیال کړه ها حبشیان بمدا چې خیسته شي چې د حبشي حسن با د زرو کالو په مسافت کې دلیږي حبشي به دومره خیسته شي چې د زرو کالو په مسافت کې به د حسن زلیږي اورک او فرمایل چې یو ځل سبحان الله وبحمده څوک وایي ها نه یو لاک شلیل زره نیکي د عمل نامه کې لیکل کی ها په یو سبحان الله وبحمده باندې سونه کوي یو لاک شلیل زره نیکي د عمل نامه کې لیکل کی بیا حبشي بیا وی یا رسول الله ها زما زبا په دې خپل تور سترګو باندې یا په دې خپل خړو سترګو باندې ستا مبارک دیدار چې کوم دینه کومه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی بالکل ها تا ته زما دیدار میلاوي حبشي په جلا شو وی جل دومره و جلل چې پاګه جلا کې داغه نسالاش او نبی کریم صلی الله علیه وسلم داغه د پاره دعا وکړه اصحاب کرام ته وی د تجهید او د تکفیر انتظام خیال کړه دومره عشقو د دغه حبشي چې په میدان کې هغه شهید شو او وفات خیال کړه او نو الله جل شانه فرمایي چې فاولائک مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئک رفیقا دا ډېر بهتر دي په اعتبار د مرګ یا ایها الذين امنوا ایمان والو خذوا حذرکم واخلوا سامان د یری دا مخ کې بیان د اطاعت ته الله او رسول او دا بیان د سده د جهاد دی خیال کړه چې اے مسلمانانو جهاد شروع کړئ یا ایها الذين امنوا ایمان والو خذوا حذرکم واخلوا سامان د یری صحیح تورا او غشه او سو لیندا نیزا دا سامان د یری د هغه زمانه ا دې زمانہ کې ټینک میزایل پوښې به کنه او چې کوم دینه بمان دا حذر کوم دی پوښې پنفرو روان شي جهاد ته صباتن ډلې ابین فرو یا روان شي تاسو جميعا په سره تاسو ته د دوه طریقو اجازه یا
ډلې ډلې جتا جتا لخر روان شي آیا ټول پسیل ما باندې وان منکم بشک بعض ساتنا لم الله یبتون هغه کسان دي چې هغه سستی کوي بعض په مجاهدینو کې هغه دي چې هغه سستی کوي بطاعت ضد سرعت ته سستی کوي او وخت اخلي په جهاد کې څه کوي وخت اخلي پین اصابت کو مصیبت ان کو ورسیږي تاسو ته مصیبت که مصیبت تراشی قال وای دا سوس انسان قد انعم الله علی الله په ما باندې احسان کړی دی اسلام اكو ما هم شهیدا ځکه چې زنو ما سره د مجاهدینو نه شهیدن حاضر شکر دی چې د جنگ لزن امتله کینه چې کاکا مړ شو خو زبم مړو ما کوشش وکړه د سوست وې دا سستی زما د پاره د خیر د سوا د خیر په دې باندې خوشاله هغه یو هغه سپایي وي په ناراستۍ کې تانهداري مونږ و پس کې په ناراستۍ کې وي تانهداري مونږ دا څنګه سټیو والے شلو چې سټیو والے شولنو دا د ټولو نړمبه ورسېده ولې د بوټانو سره ناراستۍ د وجه نملاستو کنه د بوټانو سره جو بدا انورو چې څو بوټان کا فاکو کول نه دی بیا رسیدلو هغه افسر او دوی به ته تانه داري کوشش وکړه او نو الله جل شانو فرمایي چې ځنی په کې داسې ناراض دي چې بیا شکرونه ادا کوي شکر چې زداغه میدان ته نیم ته لګینی زبم شهید شوم ولینا صحابکم کو ورسیږي تاسو ته فضل من الله فضل د جانب د الله نه لا یقولن دی بیا وای کچته غنیمت راشي د دې ناراض انسان د پاره چې جهاد تلار نشي نه کچري غنیمت راشي نه بیا سوي لا یقولن خامخ دی بوای کلم تکم بینکم و بینه موده واکه نو په منستاو ددکه موده دوستی چې کله غنیمت راشي د مجاهدینو د پاره دا ناراض کاکا بیا وی ارمان چې تلوي نزبم پدې غنیمت کې شریک شوم مال بم چې کم نه دا پراشن کوپ میلاو شو کوشش وکړه یا لیتنی ارمان دې مال را كنت معهم چې زملګره د مجاهدینو به پافوز فوزن عظیما زب کامیاب شوم په کامیابی لوی سرا فلیقاتل فی سبیل الله جهاد کی پدار د الله تعالی کې الذين کسان یشرون الحیات الدنیا چې دي خرڅي ژوند د دنیا بل آخرت په مقابله د آخرت کې هغه کسان د جهاد کوي چې هغه دنیا ور کوي او آخرت اخلي دا بدن سره دا دنیا دا دا بدن دا خوشحالي سری دا دنیا دا ومن يقاتل في سبيل الله هغه چې جهاد کوي په لار د الله تعالی کې فيقتل شهید شي او يغلب یاد او يغلب نه فيقتل په دې شهید شي او يغلب یاد غالب شي او غنیمت وته میلاو شي پس او پنوتی اجر عظیما ډیر د چې موږ به ورکو دي ته اجر عظیم د لوی اجر مالک شو کله شهید شو او کفات شو وما لكم سشبدي تاسو لرا الله تقاتلون چې تاسو جهاد نه کوي په سبیل الله په لار د الله تعالی کې ولا مستضعفين ول تاسو جهاد نه کوي د پاره د ضعیفانو ورته الله د رضا د پاره جهاد کوي د ضعیفانو د امداد د پاره جهاد کوي هغه ضعیفان من الرجال چناری ندی والنساء زنان دي والولدان معشومان دي الذين كسان يقولون چوي ربنا اے رب زمونږه اخرجنا مونږه وباسي من هذه القريه دي کلینا ولتاسو جهاد نکوه چې الله د نوم رضا شي او دغه ضعیفان د نوم رضا شي چې هغه په کلی کې پاتې شوی دي د وته هیڅ لارې چې کم نه نو او وس چې کم دینو دا دعاګانې کوي چې خدایا موږ د دې ظالم کلی نه وباسي هغه کله د سره د مکه دی پوښي وکړه از ظالم اهل چې ظالمان دي اهل د دې وجعل لنا وغرز زمون د پاره من لدن کده جانب خپلنا ولی مددگار دوستان خدای مونږ له داسې اولیاء پیدا کړي چې د مون سره مدد وکړي
وجعل لنا مقرر کې زموږ لپاره من لدنک د جانب خپل ما نصيرا مددگار. تاسو ما ذکر کړی چې ولی هغه مددگار ته وي چې رشتہ دار او نصير عام. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله کم کسان چې ایمان راوړي دی جهاد کوي په لار د الله کې. والذین کفروا هغه چې کافران دي یقاتلون فی سبیل الطاغوت دی جنگ کوي په لار د شیطان کې. دی جنگ د چا لپاره کوي؟ د شیطان. فقاتلوا اولیاء الشیطان تاسو جنگ کوي د دوستانو د شیطان سره. کفار څه دي؟ دا د شیطانانو دوستان دي. ان کید الشیطان بشک مکر د شیطان چې دی کان ضعیف ډیر کمزور دی. د شیطان مکر ډیر کمزور دی. خوش خیال کړه لکه ان کید الشیطان کان ضعیف مکر د شیطان ډیر خیال کړه لکه. د دې نه معلومه شول کاغي ارڅومره قوت تیار کی او د مسلمان قوت داغه په مقابله کې څه غالب. الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم آیت نګوره اے حبیبا هغه کسانو ته قیل لهم چوویل شیغیتا کفوا ایدیهم بن کیلا سن خپل. دا شان نزول دا د ضعیف مسلمانانو په شان کې د آیاتونه نازل شوي. خیال کرا لک هغه ضعیف مسلمانان چې هغه د هجرت اراده به واخو لا هجرت نه وکړي. دا مکه مشرکانو په ډېر بوجونه غورځول او مسلمانان به دومره پریشان شو چې د الله حبیب تبراله شکایتونه به وکړي. یو ځل په کعبه شریفه کې د ضعیف مسلمانانو د الله حبیب ته شکایت شروع کو. ویا رسول الله ته دعا نه کې مون خو د خلکو زړونه رااله چې کوم دینه پاخه کړل. ته ولې د دې لپاره خیر نه کې؟ نبی علی السلام د خدای بندگانو لک صبر کوي پوه شي به ستاسو نه مخ کې خلک ډیر غوړو ځکه چې هغه په آرا باندې آرا شو په سر به وته آرا کې خود لا دو پرې بشو او هغه به چې کم دینو پریاد نه او تاسو چې کم دینو تاسو باندې هغه حالت لا نه دی راغلی. خیال کړه لکه او بیا به صحابه کرامو ته وی چې ما تعالی د جهاد حکم نشته دی. کله کله جهاد حکم وشو بیا به زو خدا سي تاسو کوي چې دا منځونو پابندي کوي د ذکرونو پابندي کوي. خیال کړه لکه ځکه چې سو پر تاسو د خپل خواهشات او قرباني نه دا کړي نه د خپل جان قرباني به څنګه وکړي. خیال کړه لکه نه پاول کې دی د جهاد خواهش پې کاو او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته بار بار وی چې موږ ته د جهاد حکم وکړ. خیال کړه خو چې کله مدینه منورې ته هجرت وکړو او خوشحالي رااله انصار سره مددونه شروع کړل او قسمه قسم خوشاله رااله بیا د جهاد حکم پدی باندې ډیر ګران شو. خیال کړه داغه ذکر الله تعالی په دې آیاتونو کې کوي. الم تر الذین نغره ای حبیب هغه کسانو ته قیل لهم چویل شدیتا کفوایدیکم بن کیلا سن خپل تاسو ته د جهاد حکم نشته دی. واقیموا الصلاة قائم کای ایمان زلروات الزکات ور کوي زکات لرا. زکات خو په مدني ژوندۍ کې فرض شوی دی لیکن نفس اجمالی زکات هغه په مکه معظمه کې فرض شوی. خیال کړه لکه آیا مراد دلته د زکات نه صدقات و غیره دي. فلما كتب عليهم القتال هر کله چې فرض شو په دې باندې جهاد پکال څویم کې پکال چې کم نه نو کې دویم کې د بدر جهاد اذا فريق منهم مناسب یو ډله د دینا یخشون الناس يرد الخلقنا كخشيه الله پشان د يرد الله په خلق باندې روب قائم شو او اشد قسوا خشیا یا ډیر سخت جهته د يرنا دومره يرد لکه د الله نه چې بنده يریږي بلکې دا غي نم زیات
وقالو اویل دي صحابه کرامو ربنا اے رب زمونږه لما كتبت علينا القتال ولید فرض ک پمنګ باندې جهاد لولا خرتنا ولید او رستونو کوم لرا الى اجل قریب تر زمانه نږدې پورې تر زمانه نږدې پورې د انسان فطرت دا څه دی چې کله خوشحالي او تراشي نه جهاد ګران شي جهاد بیا څه شي لکه دې زمانہ کې د جهاد حکم کراغه پوه شي به کنه چې زای او خپل ځانونه قربان کړي نه پسلو کې با ها یا دوا یا درې به وزي نور بسای ها نور بټول دنیا ته رغبت وکړي قل اوتو اے حبیبا متاع الدنیا قلیل فائدہ د دنیا چې دا ډیره کم ده والآخرت خیر لمن اتقى فائدہ د آخرت چې دا ډیره بهتر ده د پاره د متقیان ولا تظلمون فتیلا پتا سب ظلم ونشي او زرا خیال کرا لك ها که جهاد مو کو د ظلم نه بچ اینما تکونو چرته چې تاسو یدرکم الموت رسیږي به تاسو تمرګ سم خیال دی چې مونږه جهاد ته جهاد ته لاړ نشو نو د مرګ نه بس شو بچ خیال کرا لکه نه دا مرخ په تقدیر سره مقرر دی دا په جهاد کې نه دی چرته چې تاسو مرګ به باندې راځي ولو کنتم اگر چې تاسو فی بروج مشیدها هغه برجونو محکمو کې برجونو محکمو په برجونو کې تاسو نه بچ کېږئ وان تصبهم کچری ورسیږي دي ته حسناتو خوشالي چاته دې چې کوم دین مسلمانانو یقولو بیاوي هذه من عند الله دا خوشالي د جانب د الله نه دا وان تصبهم سيئات ورسیږي دي ته مصیبت یقولو بیاوي هذه من عندك دا مصیبت د جانب استانه ده بیا نبی علیہ السلام ته یا رسول الله په لوی استړه دي اخته کو تو وای اے حبیبا کل من عند الله دا ټول حکمونه د الله دي که خوشحالي راځي دام د الله د طرف نه ده که سختی راځي دام د الله د طرف نه ده فمال هؤلاء القوم سشوی دي قوم لرا لا یکادون یفقهون حدیثا قریبا نه ده چې دی پوښي په خبرو باندې حقیقت څه ده حقیقت دا ده ما ثوابک من حسنتن کم چې تا ته ورسیږي د خوشالونه فمن الله دا د جانب د الله ندی دا د الله انعام وما صابك هغه مصیبت چې ورسیږي تا ته من سیئات د یو بد نتیجې نه تا ته یو مصیبت ورسیږي فمن نفسك دا د جانب د نفس تانه دا انسان ته کبدی رسیږي دا د دې انسان دا د دې انسان خپل جرم دی دا خپل جرم په وجه باندې د په دنیا کې مصیبت رچي وارسلنا کراله غله دې مونږ تعالی را اے حبیبا لنا چې رسول د خلق د پاره د هدایت ته خلق د پاره رسول وکفا بالله شهیدا کافی دی الله تعالی گواه په تمام عبادت باندې په تمام عبادت باندې گواه الله دی دا اینما تکونو یدرککم الموت په دې باندې مفتی شفیع رحمت الله علیه یو واقعه لیکلی خیال کرا لکه چا مفتی شفیع رحمت الله علیه په دې باندې یو واقعه لیکلی ده خیال کرا لکه هغه داسې چې پتیرو امتونو کې یو زنانه وه د هغه د بچی د ولادت وخت او نو خپل ملازم ته وی چې بچی ته باور شي او ور براوړي ور ځکه چې دا موسم د جمی دی ابي د ور نه کار نه کیږي ته به ور راوړي پوه شي به کنه دغه ور د پاره چې کم دینو لاړ شو او په دروازه کې یو سړی ولاړو دته وی ځوان ولې دا چې حیران دریان ولاړ وی سه ور ګورم د بوډۍ بچی شوی دی وی سې شوی دی وی لوري شوی دا وی ښا وی دغه جنې چې دا کنه دغه لوري
دا خو ډیره بد قسمت او بد دینه یې جنۍ ده پوه شوې به که او دا به د سلو چې کوم نارینهو سره بدکاري کوي اورې او دا به د جولاګي د لاسه مري د څه د لاسه د جولاګي د لاسه به مري دا پیشنګویي وکړله سړی خو ملنګ و جو لاړ شو پوه شوې به که نه هغه ملنګ لاړ شو دا ملازم چې دننه ورغی نو چاړی راواغستله او هغه ماشومه خېټه یې وله وڅیرله چې را زه خو په دې وخت باندې جهاد کو چې سبا له دا د سلو کسانو سره بدعملي کوي او دا به د څه د لاسه مري د جولاګي د لاسه نه چې مخکې زه فیصله وکړم پوه شوې به که نه په چاړی وواله دغه ملازم چې کوم دی نه وتښتېده او چېرته لرې ملک ته لاړ شو په دریاب باندې او یا 10 کاله یا 15 کاله پس بلا پیسې وګټلې او بیا راغی چې تورو سک ته راورسېده پیسې خو یې د ځان سره راوړې وې یو بوډۍ دلاله یې وکتله بوډۍ پیسې را سره ډېرې دي واده کوم پوه شوې به ماله په دې ښار کې یو ښایسته جنۍ وګوره پوه شوې بوډۍ ورته یې ما ته بلکل معلومه ده اوس پیدله برابر کړه پوه شوې خبرې د دغې جنۍ سره وکړل نکاح وشو واده وشو لمبه شپه ده پوه شوې به که نه ګپ ولي دا جنۍ ته نه تپوس کوي وایي مولانا صاحب ته څوک یې دی ورته وایي چې ما خو په تورو سک کې سبق وی پوه شوې به که نه خو دلته ما یو قصه کړې وه یو جنۍ مې چې کوم دی نه والې وه په چاړه باندې پوه شوې به که نه وی ښه وی دا ته وې پوه شوې به که نه دا خو تازه په چاړه باندې والې ما پوه شوې به که نه او خپل اپریشن یې ورته ښودلی دی پوه شوې خېټه یې ورته ښودلی وي دا پکې هغه اپریشن شوی دی پوه شوې به که نه وی ښه دا ته وې پوه شوې به که نه اوهو وی ما خو یو بل څه هم اورېدلي وو چې دغه جنۍ چې ده نو چې ما کومه والې وه نو د هغې متعلق خو ما دا خبره اورېدلې وه چې د دې سره به 100 کسان به ورسره بدکاري کوي او بل مې دا اورېدلې وه چې د جولاګي د لاسه به دا مري وی دا دواړه دا یو خبره شوې ده د دې بلې لا پته نه لګي اجنې ورته وی دا خو تاسو سره اورېدلي دی شاید چې د سلو نه بچې وای اورې که نه چې ما کم خلک خوشحاله کړی دی به د سلو نه صحیح زیات دي پوه شوې به که نه وی ښه وی دغه دا ته به چې کوم دی نو ما ته دا پیشنګویي چې دا به د جولاګي د لاسه په دې کې ناڅه په یو جولا راښکاره شو چې راښکاره شو نه دې سړي ته یې وی یا لکه وی هغه جولاګی ګوره چې دغه دی که دا خو تا د شیشې محل جوړ کړی دی ولو کنتم فی بروج مشیده د شیشې محل دی جوړ کړی دی او په دې کې دغه د جولاګی ښکاره شو دا پکې لاسه شی دی پوه شوې به که نه هغه جولاګی ځمکې ته راواچو او دا خپۍ پې دا چې ومږله پوه شوې به که نه چې چېرته په ما مخکې نه شي چې زه پې مخکې شم د الله قدرت ته وګوره هغه زهر چې د دې په دې خپه ولګېده بس په هغې باندې دا مړه شوله پوه شوې به که نه دواړه خبرې څه شولې رښتیا شولې ولو کنتم فی بروج مشیده دا قصه چا نقل کړې ده مفتی شفیع رحمت الله علیه من یطع الرسول فقط